او کڅوک دا فکر کا چې د انسان وینا زره اوچت شم نعوذ بالله پنا حق باندې هغه ما قتل کړه خدای پاک جل جلاله بچی ما ته دا هغه بغیر د توبې نه چې زه توبه اون باسم او پس مکه باندې ګرځم نعوذ بالله او بیا بل قتل او بیا بل قتل ګوندې دا خبره ولا سي عام خبره دا یاد لره د کفر نه پس یو د کفر نعوذ بالله او یو د شرک نعوذ بالله د کفر او د شرک نه پس ټول نه غټه ګناه الله جل جلاله په دربار کې ناخوخ ګناه الله ته مبغوض او بدترین او بدرنګ ګناه دا هغه ګناه ده چې انسان راولګي د بل مسلمان په ناحق باندې وینه توي کنه نعوذ بالله د کفر نه پس او په دې باندې احادیث هم گواهی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د شرک او د کفر نه پس په حدیث کې ذکر د چا کړای د قتل کړای او په قران کریم کې خدای پاک جل جلاله فرمای والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق په دغه آیات کې الله فرمای چې نیکان څوک دي پاکان څوک دي دا هغه خلق دي چې کوم خلق خدای پاک جل جلاله سره شرک نکا څوک چې د خدای پاک ذات نه انکار کفر نکا او دا غي نه پس کفر او شرک نه پس خدای پاک جل جلاله ذکر چا کړای ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق او هغه خلق نیکان صالحان دي الله فرمای چې په ناحق باندې د بل مسلمان وینه نه توي په آیات کې او په حدیث کې په ډیرو احادیثو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه پوښتنه شوې ده په ټولو ګناهونو کې سخت ګناه کومه ده حضور علیه السلام فرمایي الشرک بالله شرک خدای پاک سره ثم ایون یا رسول الله مبارک د دین پس کومه ګناه ده حضور علیه السلام فرمایي وقتل النفس یو مسلمان بل مسلمان پنا حق باندې قتل کا نعوذ بالله من ذلک دا د شرک او د کفر نه پس د الله جل جلاله په دربار کې د ټولو نه خطرناک ګناه ده یاد لرئ